محبت ده د صوفي سره محبت ده په اوصافو کې تناسب ده. نو د شیخ او د مرید په منځ کې اول ځای دا ده چې دا ضرور ده چې د پیر او د مرید په مابین کې به مناسبت موجود وي. که مناسبت نه وي اختلاف راځي. چې اختلاف راغی د خدای د رحمت دروازه په بندېږي، بیا انسان ترقي نشي کولی. د دغې وجې نه مولانا ذکریا صاحب وایي که د پیر سره د تا نظریه په سیاست کې بدله وه هم بیعت مکه. سیاسي اختلافاتي پیر د یوه تنظیم سره تعلق لري، ته د بل سره تعلق لري، اخر به یو وخت کې په ټکر سره واقع کېږي که به نه واقع کېږي. او چې پیر و مرید شي، استاد و شاګرد شي، حقوق هم په مابین کې راشي او بیا هلته مقابله شروع شي، حقوقو کې به سړی واقع کېږي که نه؟ دا به د هلاکت ذریعه ګرځي که د کامیابۍ ذریعه به ګرځي؟ وایي چې سیاسي اختلافات وي هم بیعت نه کي. که علمي اختلافات وي، یو مسله ده د پیر په یغه مسله کې یوه رایه ده، د مرید په یغه مسله کې بله رایه ده، ډېر غم په ملایانو کې وي. ځکه خو ملا علم لري. لکه هسې مثلا یو مثال درکم، دا دعا د لمانځه نه شاته پس له سنتو نه بهتر ده که پس له فرضو نه بهتر ده؟ دا موږ او تاسې چې کوم علما یې مني پس د سنتو نه بهتر ده که پس د فرضو نه بهتر ده؟ مولانا ذکریا صاحب وایي چې بهتره پس له سنتو نه ده، کما هو المشهور المعمول به فی دیارنا. لکه څنګه چې دا خبره مشهوره او معمول به ده د موږ په دیار کې هندوستان کې اکابر دیوبند سلسله ده چې دعای بعد سنت کوله. حضرت مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه هغه وی چې بهتره دا ده چې دعا بعد سنت وي. ځکه د موږ د مذهب د علماو اقوالو ته چې وګورو، بدائع، بحر الرائق، فتح القدیر، شامی، تحتاوی، چې د عمده فتاواوي د موږ دي، ټول وی چې بعد سنت بهتر ده. یو علامه بقالی چې په اصولو کې معتزلي ده او په فروع کې حنفي ده، هغه د یو څه ملګري وی چې نه متصله په فرضو پورې بهتر ده. اوس دا یو مسله ده، مثلا اوس د پیر نظر یو ده، د مرید په دغه مسله کې بل ده، هلته په جنجال سره واوړي، د جنجال فایده به وروسته بیا ذکر کوو. چې اختلافات راغی بس مناسبت ختم شو.